بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سورة حجرات پدې کې د معاشرې د اصلاح اصول او آداب بیانول چې یو سماج یو معاشره څنګه درست او بهتره معاشره ګرځي، نو د هغې دپاره په دې صورت کې اصول او آداب بیانول. دا د سماجیاتو او دا سوشیالوجی اصول دي. معاشره یو ملک کم ترقی یافته او کامیابی درې خبرې کومه معاشره کې او په کم ملک کې چې درې خبرې وي دغه معاشره به کامیابه معاشره وي، دغه ملک به کامیاب ملک. د ټولو نه اوله خبره امن پکې، دویم معاشي خوشحالي وي ورکې، او دریم انصاف وي، عدلي. د دریو خبرو سره معاشرې درستیږي، ترقی کوي، ملکونو حالات سمیږي، ترقی کوي. امن چې راشي نو معاشي حالات ښه شي، او کله امن نی نو معاشي حالات نه درستی. ځکه د معاش او د معاشرې زندگی، کاروبار، تجارت، ژوند پرسکون دا امن سره تعلق لري، او امن بس راځي هغه په نظام عدل سره راځي چې معاشره کې او ملک کې عدل وي، انصاف وي. نظام عدلو نو امن به پیدا شي، امنو نو ژوند به پرسکونی او معاش به بهتري. کله په یو ملک کې یو معاشره کې انصاف نشته، عدل نشته، نو امن نه راځي، او چې امن نی د خلکو زندگی په هغه ملک او معاشره کې تنګ شي، معاشي خوشحالي نه پیدا کیږي، معاشي بدحالي وي. قرآن چې د معاشرې په اصلاح باندې کم صورتونه خبره کوي، سورة نساء، سورة حجرات وغیرہ، نو چې څونه اصول بیانوي او په هغې باندې غور وکړی شي، نو بنیادي دغه درې خبرې، هغه اصول، هغه خبرې قرآن ښیي چې یا به د هغې تعلق د امن سره یا به د معاشي خوشحالۍ سره او یا به د عدل او د انصاف سره. دلته چې کوم اصول آداب خولی دي نو هغه هم د دغه امن، د انصاف، د معاشرې د سکون او خوشحالۍ سره تعلق لري، او هغه شیونو نه په دې
صورت کې منع کړی دا کم نه چې د معاشرې بدامني ولاړېږي معاشي بدحالي پیدا کی خبره بے انصافی او ظلم ته رسي نو قرآن هغه اصول او آداب بیان کړل چې خوشحالي شي امن شي انصافي او دغه شی نه په دې صورت کې منع کړی ده چې هغې سره بدامني راځي معاشي بدحالي راځي ظلم هرې درجې والا ظلم چی هغه ظلم ته ولاړیږي او پیدا کی او دا صورت 2 حصے نو تر دې 13 آیته پورې اوله حصہ وه په دې حصہ کې دغه اصول بیان کړل او 13 هفته درس دغه ځای باندې ختم شو د دې 14 نمبر آیات نه تر اخره پورې دا د دې صورت حجرات دویمه حصہ ده دا آسانه ده اصول بس بیان دې حصہ کې دراصل یو خو د مؤمنانو منافقانو تذکره کوي ځکه دا مخکې کوم اصول آداب د معاشرې بیان شو په دې عمل څوک کوي وی مؤمنان ناغه مؤمنانو لا خوشخبری انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون په دې اصول عمل کوي نو دا رښتینی مؤمنان دي د دې معاشره به درست دی د دې کور به درستی د دې ملک به درست وي او کم خلک چې په دې اصول عمل نه کوي نو هغه منافقان خلک دي نو د منافقانو تذکرم د په دې صورت کې او اوی لزورن ورکی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا د منافقانو زورنه دا مؤمنان اسی په خولې د ایمان دعوی خو کوي حقیقت دا دی چې اسلام او ایمان د دې زړه ته نه دی ننوتی صرف زبانی دعوا ده ځکه که زړه ته ننوتی وی نو د دې زړه د ایمان سره سره به د دې د اسلام په احکامو باندې عمل مو شک و نکو مجاهده و ورکیوه د مال جان قربانی به ورکوله علاوه د مخلص مؤمنو نو دې سورت اعراف دا سورت حجرات په دې دویمه حصہ کې د دې دواړو ډلو تذکره دراصل دې دپاره ده چې د دې سورت دا مخکې څونه اصول او احکام دي په دې عمل کوونکي څوک دي او نه کوونکي څوک دي نو اول زجر ورکی منافقانو ته زورن ورکی چې په خولې خو د ایمان دعوی کوي خو حقیقت کې ایمان زړه ته ننوتی نه دی ځکه د زړه د ننوتو نښې په دوی کې نشته قالت الاعراب وی بانډو والا بانډچیان آمنا مونږ ایمان راوړی دی خدا آمن نه صرف زبانی دعوا ده بانډچیان ځکه یادی خوشه بانډو نه خلک راتلل او صورت توبه کې تیر شیو چې الاعراب اشد کفرا و نفاقا په دې بانډو والو کې د کفر او نفاق زیات ته د نورو خلکو په نسبت ځکه د بانډو خلکو کې جهالت جټواله پویا کمی د تهذیب کمی د اخلاقو کمی نو دا د چې ای په خبره پوهېدلم ګرانی مشکل سخت هم وي سخت دلمی نو پای باندې اثر ګرنش او داوا چې بیا خوشا منافقانو ای به چې کله رالل نو اسی په ظاهر به آمنا چغې والی نو یو خدا تذکره د منافقانو ده
چې منافقان قسم خلق خو په خولې د ایمان دعوی کوي خو زړه د ایمان نه دی قبول کړی نه یا خو منافقان قالت الاعراب آمنا وی بانډو والا مونږ ایمان راوړی دی خدا سوره توبه کې ورسره دامو چې ټول بانډو والا منافقان نی خو اکثریت کې جهالت دی نو دین نه لري نور مخلصم پکیو د بانډو خلکو مخلص قل وای ورته پیغمبر لم تؤمنو حقیقت کې تاسو ایمان نه دی راوړی ولکن قولو لیکن تاسو وای چې اسلمنا مو خو ظاهري اسلام قبول کړی وجه دا ده چې ولما يدخل الایمان فی قلوبکم لا نه دی داخل شوی ایمان ستاسو زړونو کې زړونو ته ایمان ننوتی نه دی صرف ظاهري اسلام هم قبول کړی دی او زړه ته ځکه نه دی کوی شوي وروستې علامې ښیي دا نښې دا نښې کله وې نو معلومه دا ده چې زړه نه ایمان قبول دی دا نښې نشته نو بیا دا ظاهري اسلام دی دا نه کاتی کی نو دا خو یو قسم منافقان خلک هغه منافقانو ظاهري ایمان ولې راوړه وجه دا وه چې هغوی د تورې د یرې نه ځکه کله مکه فتح شوه نو فتح مکې نه بعد 3 قسمه خلک اسلام ته رالل ځکه چې د فتح مکې دا فتحه دا صرف د مکې فتح نه وه امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی رحم الله خپل تفسیر کې لیکلي دي چې دا صرف د مکې فتح نه ده بلکې دا د تمام جزیرة العرب فتح وه ځکه مکې سره تمام قبایل عرب تړلی شوي او مرکزو بس مشران یې هلته و سرداران یې هلته و ټول قبایل دوی ته په نظر و بس چې مکه فتح شو د مشرکینو زور ختم شو نو د تمامو عربو ملا ماته شو بیا هغې کې دا سکت نه و چې د اسلام او د پیغمبر اسلام خلاف را پاسېدلی دې وجې نه یو حدیث کې راځي یو صحابي دی کشه خپله واقع وی هغه خو یو بله مسله بیانوي د مانځه حوالې سره او د قرآن حوالې سره خو دا خبره کوله چې مونږ چې کم قبیله کې پاتې کېدو نو هغه د مکې نه مدینې ته مدینې نه د مکې ته په دې لار باندې آباده وه او زمونږ په دې قبیله کې اوبه وې کوې چشمه وغیره نو خامخا به چې مکې نه خلک مدینې ته تل یا مدینې نه مکې ته راتلل نو زمونږ دی اوبو باندې به تېرېدل اوبه به یې څښلې څاروله به یې ورکولې زه وی ډېر کشر وم لا ما ایمان نه راوړی زمونږ قوم ایمان نه راوړی خو زه هین وم او دې اوبو سره به هم ماشومان اکثر به چېرته اوبو سره کوی سره خوا کې لوبې کوي څاروي اوبه کوي ګړي بیزې سره او هسې ماشومان چې چېرته د میلمه تګ راتګي که نه نو د یقلو وغیره کې ماشومان هلته دې دپاره یې سره کي ورکم راک دغې دپاره نو زه وی کشر وم نو خلک به تله راتلل او تمام عرب په دې انتظار و چې دا محمد رسول الله سلم او د ده دا قوم قریش دا پرېږدی خپلو کې پرې پتې ولئ چې کم پې غالبي که مکې والا پې آخر غالب شو نو بس معلومه وه دی چې دا مکې والا په حق دی او په زوړ دین هم ښه دی او که چېرته دا محمد رسول الله سلام غالب شو نو بس بیا به دی په حق ده سره به شو نو خلکو انتظار کو او مکه چې پته شوه نو بس بیا خلک دړادړ اسلام طرف ته رال نو مونږ هم دغسې په انتظار وو نو چې دا قافلې بتلې راتلې نو دا تذکرې به کېدې پیغمبر راغلی دی خلکو وزان سره خبرې کولې پلانکې صورت نازل شو دا آیاتونه نازل شو نو دا عرب خو ډېر ذهین خلک وو ماشومه خو ذهین وی ما به دغه لارو لاروونه چې دی په هغه خبرو کې چې به کوم قرآن وی به ما یاد که نو زه کشر وم د شپږو کالو او چې کله مکه فتح شوه او زما پلار خاندان لاړ پیغمبر له وفدونه ورتلل نو واپس راغی نو زما پلار احکامات هم راوړل د نبی علیه السلام مونځ کوئ دا کوئ
او دیم به چې تاسو کې ټولو نه زیات قرآن چاله ورځي هغه د تاسو له امامت کوي. نو یې په ټوله قبیله کې زما نه زیات چاله نه ورته، ځکه ما خو مخکې نه زده کړی اسلام نه مخکې. خو بهرحال خبره مې دې پورې کوله چې هغه صحابي وی چې عرب ټول په دې انتظار وو چې دا پیغمبر او قریش خبره کم خوازي، کم په زوروري کیږي او کم کمزوري کیږي، په دې انتظار وو. مکه چې فتح شوه نو بس دا تمام قبایل پوی شو چې بس اوس مکې والا زور ختم، زموږ مرکز ختم، اوس محمد رسول الله سلام. نو دغه وخت کې وفود په 9 کال د هجرت چې هغې ته عام الوفود وی، دړادړ د وفودونه را روانو مدینې ته، چا اسلام راوړه او چا صلح کولې چې بس مونږ ستاسو ریاست د لاندې یو او امن تاسو نه غواړو، جنګ د سر نه کوو، معاهدې به وشو. نو دغه وخت کې د فتح مکې نه بعد د خوشو قبایلو چې ایمان راوړی نو یو خو هغه قسم خلکو مخلص مؤمنان، بالکل مخلص، هغه خلک د زړه نه مؤمنان. دویم قسم پکې منافقان، ای د زړه نه نو، ا د دې توري د زور نه چاهته نه چاهته بس سره کې دغه خلک. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. نام صرف ظاهری اسلام قبول کړی دی، صرف د توري دغه شړنګ او زور نه د بچ کېدو لپاره. ورنه ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان لا زړه ته نه دی کوشه. سو کوئی دغه منافقان مراد بس مفادو لپاره د یری د وجه نه اسلام. او دا وجه وا چې کوم پکې منافقان کې سمو د یری نه چې کله نبی علیہ السلام وفات شو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو، نو بیا مرتدین پاسېدل، بعض خلک مرتد شو، هغه مؤمنان مخلص نو، دغه منافقانو چې هغه وخت کې د توري د زور نه صرف آمنا او یا دا چې ټیکس منلو او سری ریاست ته خو خیال دو چې نبی علیہ السلام وفات شو بس اسلام ختم، نه بغاوت وک. نو ابوبکر صدیق د خلاف جهاد وک، نو پای سره هغه فتنه بیا ختم کړه. نو یا دغه منافقان. او دریم قسم خلک پکې درمیانه و، درمیانه داسې و چې نه پوره په اخلاص راغلی دی او نه په منافقت راغلی دی، خو بس اسې خلق روان دی او اسلام طرف ته راځي، راځي تاسو هم پکې ورځئ. لکه نن سبا چې عام مسلمانان دین سره، جماعت سره، مذهب سره څه تعلق نشته او داسې برینام د دین نه لرې عام دا برینام مسلمانان، داسې قسم خلک هم پکې داسې مو. نو یا وی مراد مفسرین وی د دینه هغه درمیانه خلک دی چې منافقانه هم اسلام نه دی راوړی، خو دومره په اولنو په شان په اخلاص هم نه دی، بس اسې د هغه عام الوفود د وجې نه او د خلکو د وجې نه بس راځئ مونږ هم آمنا بس. نو هغه ظاهري مسلمانان دي خو صرف برینام ایته ویک هلکه تاسو غورې صرف اسلام راوړی دی، ایمان لا داخل شوی نه دی، کمال به علی چې ایمان زړه ته داخلي شي. نو بیا وخت تېرېدو سره ایمان زړه ته داخل شو، ځکه اول سړی نه پوی بس اسې برینا. نو یا ته مراد مؤمنان دي خو هغه ظاهري چې قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تاسو صرف ظاهري اسلام قبول کړی دی، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ستاسو زړونو ته لا کوز شوی نه دی. ایمان کوزېدو دپاره شرط دا دی وان تطیعوا الله ورسوله، که چېرې تاسو تابعداري د الله او د الله د رسول وکړه. اسلام خو ظاهر دی، نو دویم شرط دا دی چې زړه ته ننوځي، نو دریم شرط دا دی چې بیا ظاهري عمل هم شروع شي. دا عمل شروع کېدل د الله او د الله د رسول اطاعت، دا ستاسو د زړه نه د ایمان اسلام نښه ده. یو سړی وایي کلمه مې ویلې لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله، مونځ نه کوي، روژه نه نیسي، عام دا نن سبا به ترې داسې تعبیر وکړو سیکولر لیبرل مسلمان، دا هم یو پیشن دی، اوس زه لیبرل یم وایي، دا هم یو جدا بحث دی چې اسلام او لیبرلیزم نشي جمع کېدی، دا چرته نشي کېدی، دا د بعضو خلکو ډېره ناپوهي ده. مسلمان یم خو لیبرل،
لیبرل او اسلام دا اورو بری دا چرته نشي کېدی. لیبرل چې مسلمان بنیو چې مسلمان بیا به لیبرل نه نو دقسې نوان سبا لیبرل مسلمان دی چې بس جی بس مسلمان یم نور مونځ او د احکامو پابندي دا په زور ما باندې مه کوئ بس دغه کافي ده. نو دقسې قسم د دغې خلکو د زړه د اسلام راوړلو نښه به سي د زړه خو الله خبرېږي خو ظاهري نښه یې څه ده الله وی هر هغه څوک چې په ظاهر باندې د اسلام دعوه کوي برای نام مسلمان او ایمان زړه ته نه دی داخل شوی نو د ده په آخرت کې د اسلام قابل قبول نه دی دنیا کې قبول دی ځکه چې اصل ایمان د الله په نیز اقرار باللسان نه دی تصدیق بالقلب دی دو شی نه یو اقرار باللسانی په ژبه اقرار لا اله الا الله دا هر څوک وایي ما یې سیکولر لیبرل مسلمان یم وایي برای نام مسلمان یم وایي بیکاره نه بیکاره بدعمله مسلمان یم وایي لا اله الا الله وایي مسلمان یم خو دا چې نورې په اسلام باندې عمل درآمده نشته خو د ده چې دا لا اله الا الله ظاهر کې ویلې ده او څو پورې د کفر څه عمل ته ښکاره شوی نه دی نو دی د مسلمانانو په دایره کې دی ظاهري دنیا کې به دی مسلمان کې شمیرلی کېږي خو دغه ظاهري مسلماني آخرت کې د الله دربار کې قابل قبول نه د آخرت دار و مدار په تصدیق قلبي دی اصل دا دی لما يدخل الايمان فی قلوبکم آخرت کې فیصله په تصدیق قلبی کیږي دنیا کې فیصله صرف د دې چې آیا د مسلمانانو د ډلې نه شو که نه شو د کافر کې شمیر کو که مسلمان نو ظاهر مسلمان کې شمیرلو لپاره د ظاهري کلمه کافی ده د دنیا د احکامو نافذ کولو جاری کولو دپاره دی وجه نه دام بیا یو مسله ده سیاسی مسله اسلامی ریاست مسلم شهری بسو کی نو دینه د اصول مروتن د اسلامی ریاست مسلم شهری هغه ده چې بس ولکن قولو اسلمنا ویلې ده بس دته مونږه د مسلمانانو په کټیګری کې اچو بس ظاهری سو پورې چې کفر بواخ ښکاره کفر ته ښکاره شي بس مسلمان آخرت معاملې جدا کله اقرار باللسان او تصدیق بالقلب دواړه یو ځای شو نو دا اوس پوره مسلمان دی دنیا کې هم دی او آخرت کې هم دغه شرط نو دا ده چې د یو مسلمانانو ریاست د مسلمانانو د معاشره مسلم شهری سو کی چې قولو اسلمنا خو ویلی که حقیقی مسلمان جوړېدو دپاره بیا دا ده چې ایمان داخل شي او بیا د دې وجود نه د اسلام احکام ظاهر شي نو بیا به وایو چې اوله که اوسه ایمان یې زړه ته ننوتی دی دې وجې نه نبی علیه السلام هم فرمایي چې الله رب العزت نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم اللہ ستاسو ظاہری شکل صورت تا اللہ ستاسو مال دولت تا نگوری دغه معیار نه دی ست ګوري ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم یو دې زړه ته ګوري ولما يدخل الايمان في قلوبکم او دویم اعمالکم عمل ته ګوري وان تطیعوا الله ورسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا دا ضروري نښې دي بیا چې زړه ته ایمان کوی شوی دې وجې نه دنیا کې ماوی د مسلمانانو په دایره کې داخلېدو دپاره نورې معامله الله سره ده دغه ظاهري اسلام دی بس دی به د کافر په ډله کې نه شمېرلی کي د سره به د مسلمان معامله کی یعنی کافر باندې چې کم ټیکس جزیه ده په ده بني د اسلم نه ویلی دی مړ شو جنازه به پې کوو ځکه اسلم نه ویلی دی دی به د مسلمانانو قبرستان کې دفن کیږي ځکه اسلم نه ویلی دی د اولاد ته به مسلمانان وایو ځکه د اسلم نه ویلی دی
د آخرت معاملې جدا دیو جنا د اسلام بنای بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی چې بنی الاسلام علی خمسن د اسلام بنیاد په 5 شیانو دی نو پای کې شهادت الله اله الا الله ور شهادت نخلی شهادت نخلی ظاهری اسلام دا بس په خلی ظاهری شهادت د لا اله الا الله وای بس مسلمانانو دایره کې داخل شي مونز روزه حج زکات ظاهر کې مسلمانانو کې داخل شي نور د زړه معاملې الله سره دا شهادت د جبه زړه سره برابرو نو د آخرت کې فائدہ منش او که برابر نو دنیا کې مسلمانانو ډله کې د آخرت کې بیا معاملہ الله سره نو بهرحال دا الله پاک خولا چې صرف اسلام نه خو دنیا کې صرف بطور یو مسلم ریاست او مسلم معاشره و سماج سوسایټي شهري خوشوي ولما يدخل الايمان في قلوبكم بل شر بدای چې د ایمان زړه ته ننوځي نو بل وان تطيعوا الله ورسوله کتابداریم د الله او د الله د رسول وکړه او ظاهري اعمال هم د شریعت مطابق نو لا یلتکم کم بنی کی من اعمالکم ستاسو د عملونو نه شینس پورا د عمل اجر به ملایی او ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کے مہربان دے خواہ اخو صرف برای نام ظاهر مسلمانو یا منافقو مخلص مومن چاہتا ہوئی نو دلتو ز مومن مخلص تعریف کئی اصل مومن دا دے چه ظاهر باطن دوار برابری نو بشارت مومنانو لور کئی انما المومنون الذین یقینا مومنان خلق دے آمنو چی ایمان روڑے دے باللہ پا اللہ و رسول و پا رسول دا اللہ یو شردا د ایمان پکې لري توحید رسالت منی او تمام ایمانیات پکې بیا رالل توحید رسالت کې بیا ټول رالل دویم شردا ده چې ثم لم یرتابو بیا شک هم نه کوي منافق شک کو هغه زړه کې شک لا پروت او دا مخلص د الله رسول نه بعد بیا لم یرتابو شک هم نه کوي یعنی دا آمنا بالله و رسول د خلی نه د خلی سره په زړم دا ځکه شک زړه کې پیدا کی د منافق لا داخل شوی نو او د شک نشته نو مطلب زړه ته داخل ش اوس بل ذاخری نه ہے صدا ادا دا چې وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله جهاد کوي په لګولو د مالونو خپلو او په کړولو د جانونو خپل فی سبیل الله د الله بلار کې دا عمل شو غټ عمل او خو مجاهده د مال او جان قربانی عمل موزم دی روزه حج زکات هم دی دا د جبه د اقرار او د زړه د ایمان ظاهری نه علامه ده چې د مونږ کوي روزه حج زکات کوي ځکه چې د مسلمان کافر منځ کې فرق بل سنخکاری ظاهری نن سبا خو به په شکل صورت سړیو پیژني خو داوا چې هغه زمانہ کې خو نه ښکارېده ابو جهل هم غټه ګیره پرېښې وه او صحابه کرام هم ګیرې وې ابو جهل هم پټکی والی و صحابه کرام هم پټکي والی و لباس هم یو شی و دا خو اوس چې دی نو د مسلمان د مسلمانۍ شکل او د انګریز شکل هغه اوس یو شو ځکه مسلمان دی خو لکه د شکل صورت کې او د انګریز په شکل صورت کې هیڅ فرق نشته د کلچر د تهذیب د لباس د اٹھنا بیٹھنا گفتار خبرې اترې سټایل انګریز او د کې فرق نشته هی بعضې خلک سړی وګورو بالکل به دا فرق نشي کولی چې دا مسلمان دی که انګریز دا مسلمان دی که یهودي دی عیسائی دی دا حالات نو دغه کې به اوس فرق سخت کاری کمزوري مسلمان صحیح خو لکه فرق بسی نبی علیہ السلام فرمایل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة کله چې داسې سوسایټي او معاشره ده چې پکې ظاهر یا ټول ګیرو ټوپو والا دي لکه د مکې او د مدینې او د زمانې ماحول او یا نن سبا مسلمان او انګریز کې فرق نشته هغه هم پینټ شرټ کلین شو هغه هم چې دی ویښته غټ پریښي د هغې ته پونې اچولې ده انګریز او زمان او جوان هم اچولې ده هغه هم غاړه کې هار دم هار هغه هم غاړه کې لاس کې تور تار یا بنګړی یو شی فرق اوس به دا چېرته بدلېږي چې دا مسلمان دی دا زموږ ماحول نه یادوم دا ماحول تاسو اسلام آباد ته لاړ شئ پته به ولګي
تاسو لاهور ته لاړ شئ، کراچۍ ته لاړ شئ او بیا د پاکستان په ځای باندې ترکی وګورئ مصر وګورئ، دغه ملکونه چې په کوم باندې سیکولریزم راغلی دی هلته خو بالکل برغمن او هلته خو د مولا او د غیر مولا هم پته نه لګي. موږ د امیر صاحب خبره کوله ترکی ته تللو نو وایي چې موږ یو جومات کې مونځ وکړو نو مانځه نه بعد راووتو نو بیا ابنای بار فورس کې ناستو کشته کې چېرته چې کتلم نو د هغې ترکي یو کس هم مونږ سره وخت وایي ما بل ملګري ته چې دا سړی وختي مونږ چېرته ونه لید وایي ما ته باسط به که بل وی چې دا هغه امام دی که نه چې مونږ ته یې جمع راکړه جومات کې جمع ورکړې وه ګونې یې اچولې او هغه چغه اچولې وه پټکي هلته پروت دی په سر اوس چې جومات نه راووت پینټ شرټ کلین شو په سر څه نشته دا مولا او د غیر مولا هم پته نه لګي دا حالات نو اوس داسې ماحول کې به د ظاهر پته څه لګي نبي علیه السلام العهد الذي بیننا و بینهم ظاهري فرق څه دی مونځ مانځله راغلی و او یهودي هندو سک مانځله نو راغلی نه ظاهري ځکه وایي اعمال خو اعمالو کې بیا د مؤمن دلته اگر چې مونځ هم ظاهري نه ښه وه خو دلته جهاد وښی قرباني پکې څونه ده ځکه ایمان قرباني غواړي دین قرباني غواړي د مال د جان نو وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله اولئک دا کسان هم الصادقون دی رښتیني مؤمنان دي چې کله په ده کې ایمان هم شک هم نو مجاهده او جهاد هم دا مخلص مؤمن نن وګورو مونږ الله او رسول ایمان شته نه الحمدلله مونږ ناستو خو شته او الحمدلله ثم لم یرتابو شک به مني خو آیا دا بله خبره مونږ کې شته وجاهدو دا نشته آیا نن د دین دپاره د اسلام دپاره د مال او جان څونه قربانۍ ته مونږ تیار د وخت څونه قربانۍ ته تیار د وخت قرباني مونږ نه نشي مونږ له د مانځه دپاره د وخت قرباني دوکان نه قضا کو مونځ قضا کو دفتر نه پرېږدو مونځ پرېږدو دارنګ قرآن درس د هر څه دپاره وخت شته قرآن دپاره وخت نشي دا مجاهده نشته دا وخت چې سړی قرآن له وخت ورکړي دین له وخت ورکړي دا نشته چې زما پیسه شپورز د دنیا ذات هر څه دپاره لګي په دې کې دین باندې څونه ولګي غریب مسکین د الله په حکم څونه ولګي جان څونه جاني تکلیف ما د دین دپاره برداشت سړی د صحابه کرامو د نبی علیه السلام د هغې حالات وګوري نه یې څونه لویه قرباني ده مالي جاني تکلیفونه وال ټکول هر څه نو ولې د دین جوړې د هغې د پلار نیکو پلار نیکه و څنګه چې د هغوی وغسې زمونږ دی خو هغوی پې قرباني ده هسې خو په دنیا کې جنت زیرې رانلل نن مونږ دا دین داسې پردی کړی دی چې ته وایې جوړې مړه دا دین خو د پیغمبرو یا د صحابو یا به د مولوي صاحبي پوه شه او کار یې پوه شه زه خو به صرف کلمه مې ویلی دا کافي ده جنت ته به ځم او یا دا ده چې زیات نه زیات چېرته غلطۍ سره یو ورځ کې 2-3 وخته مونځ کړی باز جنت مې وغټ دین هم داسې ځان غیر جانبدار کړی دی چې د دین هیڅ تقاضې ته هیڅ مسلمان چېرته تیار نه دی نه د مال نه د جان نه د وقت الله وایي نه وجاهدوا باموالهم ایمان دغه نه دی لما یدخل الایمان فی قلوبکم الله به داخلي چې شک نی وجاهدوا مجاهدی نو دغه خلک رښتیني دي قل وایي ورته پیغمبره تعلمون الله آیا تاسو خای الله ته بی دینکم خپل دین الله ته خای چې ما خو اسلام راوړی دی دین مې منلی دی یا هغه منافقان یادوي یا هغه ظاهري مسلمانان صاحب مونږ مسلمانان د مفادو دپاره څه دنیوي فایدې دپاره نه الله رسول ته دین مخای الله ییني ستا کې څونه دین دی والله اعلی یعلم پوهیږي ما فی السماوات په هغه څه چې بر اسمانونو کې دی وما فی الارض او هغه چې لاندې ځمکه کې دي او الله بکل شین علیم پر یو شي باندې پوهی دی یمنون علیک ان اسلمو نو منافقانو یا هغه ظاهري ایمان چې راوړی وي چې وختي ما تذکره وکړه که نن سبا صرف برای نام مسلمان نه هغه برای نام مسلمان یا منافق ابه کله کله خپل اسلام په تا اثباتي پیغمبر باندې به اثبات رابلل مونږ له راکه که نه غنیمت کې راکه بیت المال ولې اسلام هم نه دی راوړی الله یې وګوره وایي دا پته اسلام ثبات دي
یا اوسم نن مسلمان اول خو دین نه کوي، خو که چرته دینی کو یو 200 روپۍ چرته جومات مدرسه کې ورکړی، چرته درس قرآن ته کېناست، بیا وګوره کنې زه لا ستا درس له راځم، هلکه دا درس ما له راځې که لا ځان له راځې، نو دا ورباندې اثباتي. الله وی اثباتنې مه کوئ، زه ښه پوهېږم څونه ایمان سړي کې دی او څونه د الله رضا ده. یمنون علیکه احسان او اثباتنه کوي په تا باندې ان اسلمو چې دوی اسلام راوړی دی. قل ورته ووایه پیغمبره لا تمنو علی اسلامکم، مه اثباتئ په ما باندې خپل اسلام، اثباتنې مه کوئ. تا مونځ کو، قرآن ته کېناستې، درس دې وکړو، دعوت دې وکړو، خدمت دې وکړه، پیسه دې ولګوله، دا نه په استاز نه په مولوي صاحب نه په مشر نه په امیر صاحب مه اثباته. ولې؟ بل الله، بلکې الله یمن علیکم احسان کړی دی په تاسو، ان هداکم للایمان چې لاره یې سمه کړې ده تاسو ته په طرف د ایمان ان کنتم صادقین کې رښتینی یې. دا خو د الله احسان ومنه. خلک به لږ څه او تعالی توفیق درکړه غلی ورنک، ته قرآن ته کېنولې هغه نه، ته په توحید پوه کړې هغه نه، ته په عقیده سم کړی و هغه نه، نو دا د الله اثباتنه ومنه، احسان ومنه. دا د پیغمبر باندې څوک نه اثباتي بلکې د پیغمبر احسان دی ومني. دا د داعی باندې حق پرست باندې استاز باندې نه اثباتي بلکې د داعی حق پرست د استاد احسان دی ومني چې ایمان او قرآن او اسلام نه او د توحید نه خبر کړو. نو د منافق او مؤمن منځ کې دا یو فرق شو چې یو خو هغه ظاهري اسلام راوړه او دویم دا ده چې راوړه نه بیا اثباتي. مؤمن څه کوي؟ هغه ظاهري نه، د ظاهر سره باطن هم جوړ دی، قربانۍ ته هم تیار دی او اثباتنه نه کوي بلکې د الله او د رسول احسان مني چې ما باندې احسان کړی دی او ما ته دین ښولی دی. ان الله یعلم غیب السماوات، دا به صورت ختمی نو آخر کې مسله توحید وروړه، ځکه دې صورت کې د معاشرې د اصلاح بیانو او پکې د مؤمن منافق تذکره وکړه، نو مسله د توحید آخر کې یو خدا وی اثباتنه مه کوئ، زړه ته ایمان نیکو شوی، صرف ظاهري اسلام غوړې د الله په نس قبول نه دی. او که ته وایې چې نه زه خو ډېر غټ مؤمن یم، نو ان الله یعلم غیب السماوات والارض، الله علم الغیب، ا دې د باطن نه خبره څونه در کې ایمان شته نیشته یوه. او دویم د معاشرې او اسلامي معاشرې تذکره وه، نو د اسلامي معاشرې غټ بنیاد عقیده توحید. دا نورې خبرې به نورو معاشرو کې وي، وختي مو وی امن به بله معاشره کې معاشي خوشحالي وي، انصاف به هم څه ظاهري وي، خو لیکن دا ده چې توحید پکې نشته. د اسلام د معاشرې بنیاد په تصور خدا دی، د اسلامی معاشرې او ریاست بنیاد په عقیده توحید بنیاد بنا دی. نن مغرب هم معاشره ده، ظاهر کې پکې امن شته، ظاهر کې پکې معاشي خوشحالي شته، ظاهري پکې د انصاف چغې وي، انصاف کو عدل کو، خو لیکن هغه معاشره د الله د تصور نه د توحید تصور نه خالی او عاری ده. نه، هغه معاشره ده چې ان الله بېشکه الله یعلم پوهېږي غیب السماوات والارض، په پټو د اسمانونو او ځمکو، والله الله بصیر لیدونکی دی بما په هغه څه باندې یعملونه چې دوی یې کوي. اقول قولي هذا استغفر الله.